بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه خدای چې بهونکې مهربانه او لوی ذات دی. زه یم ستاسو دوست، ستاسو ملګری، ستاسو ورور شهاب علي د KPK بولډ نیوز له طرفه. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د واده په باره کې دی. نو مینوالو نن موږ تاسو ته د واده په باره کې مختلف پیغامات درکو او د مختلف خلکو سره ملاوو چې موږ ته مینوال د دې څه جواب راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دې ټیم کې د نوخړ په علاقه کې د یو مشر سره ملاویږم چې هغه مشر موږ ته د واده په باره کې څه میسج راکړي. نو موږ غواړو چې دا تاسو موږ ته د هغې جوابونه راکړئ. نو زموږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه د واده په باره کې دی. نو موږ تاسو نه دا تپوس کوو چې واده د مور او پلار په خوښه باندې کول پکار دي او که د خپله خوښه باندې؟ واده خو د مور او پلار په خوښه پکار دی. په خپله خوښه کې دا خو به په تا ډولۍ کې وړي او که نه؟ ها مور او پلار په خوښه پکار دی. په کم ایج کې پکار دی که په های ایج کې؟ نه درمیانه ایج کې پکار دی که نه. سړی واده وکړي او بچي ورپسې راورسي نو خوند وکړي که نه؟ نو چې بیا وروسته پسمرګي بچي د هغې به څه خوند وي؟ بیا به خیرات خوارئ د غریبي سره. اوس خو خلک ټول مالدار ګوري دا وجه سره بس هغې پسې وروسته غوټئ که نه نو هغه هغې پسې وروسته غوټئ نو په غریب پسې څه جی په غریب پسې هېڅ هم دی که نه. مالدار پسې پټۍ غوټۍ ورپسې کالۍ هر څه. دا ټیک شه مشره. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نو موږ د یو څو کسانو سره نور سره ملاویږو چې دوستانو السلام علیکم. دوستانو نن چې زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د واده په باره کې دی. نو تاسو سره موږ دا نن به یو څو کوشچنې کوو. تاسو به پرې خفه کېږئ نه. پکار دی په خپله خوښه باندې کوو د مور او پلار په خوښه باندې. د مور او پلار په خوښه ولې؟ بس په خپله خوښه نه یې ښه. څه وجه؟ بس په خپله خوښه دا نه یې ښه که نه چې بس یا به ښه یا به خراب وي. بس د مور او پلار په خوښه. او بل تپوس دا دی چې واده په کم ایج کې پکار دی که په های ایج؟ په ښایي کې. های ایج کې ولې؟ بس سړی ورته برابر شوي. ها دوستانو بل تپوس دا دی چې واده د مالدارې جینۍ سره پکار دی که د غریبي سره؟ د مالدار او د غریبي دې سره تعلق نشته. او چې واده وکړي ستا د مور او پلار خیال ساتي، کور راغونډ ساتي او د مور او پلار عزت کړي. بس هغې د مالدار او که غریب وکړو چې د کور ساتل پکې څه په سبا کور پرې دی ساتلی شي. نو که مالدار او که غریب وي خو دې کې څه فرق نشته. مالدار باندې لکه ستا لکه وینا دا دی چې لکه هغه د کور خیال ساتلی شي، پرده یې پکې او حیا نه کوي. السلام علیکم. نن چې کوم زموږ ټاپک هغه د واده په باره کې دی. نو موږ به تاسو نه یو څو تپوسونه کوو، تاسو موږ د هغې جوابونه راکوئ او ماین کوئ به نه. لومړی تپوس چې کوم دی هغه دا دی چې واده د مور او پلار په خوښه باندې پکار دی که د خپله خوښه باندې؟ زه خو به تا ته دا ووایم چې اول خو د دې نه د مور او پلار په خوښه باندې کول پکار دي. جي صحیح ده. او یو د واده ډېر زیات خصوصیات دي. دا چې واده سړی وکړي د کارونه نه ډېر په امن کې شي او چې څه کوي نو بس په ټایم به کور ته زیات سفر. او دویم سوال دا دی چې واده په کم ایج کې پکار دی که په های ایج کې؟ یاره واده بس داسې اندازه کې پکار دی لکه مثلا چې یو انسان نوکري ډېر ښه غوندې کاروبار وي واده په هغه ایج کې پکار دی. داسې هم نه دی پکار چې یو سړي دیاړي مزدوري کوي ورته تلوس کال یې د پلار واده وکړي نو بیا مزدوري نه کوي نه بچي. بل سوال دا دی چې واده د مالدارې جینۍ سره پکار دی که د غریب سره؟ دا خو سره قسمت خبرې دي څنګه وشي د پلار خدای ته څنګه منظور یې څنګه چل دی. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د واده په باره کې دی. نو موږ به نن تاسو نه یو څو تپوسونه کوو، تاسو موږ له د هغې جوابونه راکوئ. لومړی تپوس چې کوم دی هغه دا دی چې واده په خپله خوښه باندې کول پکار دي که د مور او پلار په خوښه باندې؟ مور او پلار. هغه ولې؟ هغه ولې چې مور او پلار موږ دونه راغټ کړي یو او سبا کې را باندې ویلی دی نو چې د هغوی خوښه نه نو بل به چا خوښي. او بل سوال دا دی چې واده په کم ایج کې پکار دی او که په های ایج کې؟ برابر ایج کې پکار دی، نه په کم کې او نه په های. لکه څه مطلب؟ مطلب چې په کم ایج کې وکړي نو بیا به خرابېږي. واده د مالدارې جینۍ سره پکار دی که د غریب سره؟ هغه بس چې مور او پلار د سره کومې جینۍ له کوي نو بیا د هغوی خوښه ده چې مالداري سره کوي که غریبي سره کوي. جی مننه تاسو ورتلی شئ. څنګه یې جی؟ علاقه تاسو نامه سره جی؟ نثار علي. کار مار څه کوئ؟ بس رنګړی کار کوم.
نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د واده په باره کې دی نو موږ به تاسو نه څو تپوسونه کوو تاسو به موږ له د هغې جوابونه صحیح صحیح راکوئ مایند کوئ به نه سوال دی هغه دا دی چې واده د مور او پلار په خوښه باندې کول پکار دي او په خپله خوښه باندې واده به بس په خپله خوښه کول پکار هغه ولې بس زندگی خو ورسره مونږ تېرو ها او بل سوال دا دی چې واده په کم ایج کې پکار دی په های ایج کې بس واده 18 سال ایج کې پکار دی هغه ولې بس سړی ورته لږ سیټل وي که نه ها او بل سوال دا دی چې واده د مالداري جنس سره کول پکار دي که د غریب سره واده خو د غریبې جنس سره کول پکار دی وجه څه بس ځان له پکار دی چې اوس مونږ ولې مزدوري کوو چې مونږ له خو نه کوي جی لکه ستا دغه مطلب چې خیانه کوي پرده نه کوي او د ښار څه خیال ساتي زما نه مور او پلار خیال ساتي ستا مطلب دا دی بس چې د مور او پلار نه خیال ساتي زمون ساتي جا مننه نثار صاحب السلام علیکم السلام علیکم دوست سلام جی څنګه تاسو حالات ښه دي کیمرامین لږ راتاو کړئ نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د واده په باره کې دی نو تاسو به خفه کېږئ نه موږ به تاسو نه یو څو کوېسچنې کوو چې تاسو هغې موږ له ښه جوابونه راکوئ نو له اولې چې کوم زموږ کوېسچن دی هغه دا دی چې واده په خپله خوښه پکار دی خو د مور او پلار خوښه جی سلام علیکم وعلیکم السلام نو واده خو په خپله خوښه هم پکار دی د مور او پلار په خوښه ښه نو ستاسو خیال دی نو زما خو دا خیال دی چې په خپله خوښه هغه ولې نو جنۍ به ځان ته په خپله خوښه جنۍ به په خپله خوښه مور او پلار به جنۍ چې بوډاګانې نظر هم نه لګي دغه وجه هم کېدای شي هغوی به رضا کې جی کوي به تا له مور او پلار خیال دی جی چې هغوی نه رضا بیا خو هم نه او نو خوښه به خپله هم کې او د هغوی به هم دغه خوښه چې ځي به تا له کورنۍ به ګوري چې د هغوی بیا نه وه خوښه نو بیا هم نه جی زمونږ چې کوم دویم سوال دی هغه دا دی چې واده په کم ورځ کې مزه کې کو په ښه جی بس ښه اسلامي طریقه خو دا ده چې 18 سال ته انسان ورسي چې واده پکار او چې دغه نه وروسته شي بس بیا خو بوډا شي بس بیا خبره ختمه نورې قصې ورته راشي نورې ورته راشي خو 18 سال کې واده ښه شي او تاسو واده کړی که نه او جی زمونږ خو 10 کاله واده وشو تاسو به د خلکو له څه پیغام ورکړئ چې واده په کم ټایم کې لکه پکار دی زیات 18 کاله عمر کې اسلامي طریقه دا ده او دریم سوال دا دی چې واده د مالدار کورنۍ سره پکار دی که د غریب سره کو غریب او کو مالداري خو عزت ناک خلک پکار دي چې ستا عزت کوي ستا د مور او پلار ستا د میلمه چې لکه بس کور ته راشي او ته ورته چای پخه کوو نشم پخولی خیال لرې نو داسې جنۍ خو نه ده پکار چې ته په اشاره کې وکړې چې میلمه دی چای پخه کړه چې بس په منډه پخه وړو له ویل چې نو لیدونکو موږ د دې میلمه سره میلاو شو د موږ ته د واده په باره کې ډېر غټ میسج راکړو نو تاسو به د دې نه خوند اخیستی وي کتونکو زه امید ساتم چې نننی پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شوی وي او تاسو به ترې مزه اخیستې وي نننی چې کوم زموږ پروګرام دی هغه سر ته ورسېد او روان پروګرام کې بیا میلاویږو نو تاسو نه زه رخصت غواړم د الله په امان